بسم الله الرحمن الرحیم. یو نوی پروګرام سره زه یم سید قبیل شاه. ګرانو کتونکو خبره به کوو د افغانستان. ویل کېږي دا چې د افغانستان لخوا یو عام ولس چې کوم دی نو هغه څه ویډیو مخې ته راغلی ده. په هغه ویډیو کې هغه څه ویلي دي د پاکستان نه یا د نورو ملکونو نه څه مطالبات کړي دي. په دې اړه باندې به خبرې اترې کوو. موږ سره صحافي کمال شاه صاحب موجود دی. کمال صاحب ننني پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. مننه جی، ډېره مننه. کمال صاحب ویډیو چې کوم دی په سوشل میډیا باندې خوره شوې ده او خصوصا د افغانستان لخوا یو عام شهري چې کوم دی نو دغه ویډیو کړې ولې ده، د دغه ویډیو خورولو مقصد څه دی او آیا دې ته څه داسې هلته کې موجوده څه شته دی نه چې دغه ویډیو باندې دوی مجبوره شو خوره یې کړه؟ اصل مسله دا ده کبیر چې دا یو عام ولسي وګړی دی د افغانستان او هغه دغه ویډیو چې ده جوړه کړې ده او د ویډیو هغه پس منظر داسې دی چې دغه کس چې دی نو ولاړ دی د کابل په داخلي لاره باندې چېرته چې د افغان طالبان امارت اسلامي حکومت چک پوسټ جوړ دی او هغه چک پوسټ ویډیو یې کړی ده او په هغه چک پوسټ ویډیو کې دا افغان شهري چې دی نو د سوپر پاور یا د ډېر غټو ملکونو کوم چې د دنیا معاشي طاقتونه دي او په دنیا باندې راج کوي او امریکا مخکې هم په افغانستان کې پاتې شوې ده، د هغې نه بلکې د پاکستان د عسکري قیادت نه اپیل کړی دی، دوی ته ویلي دي چې یاره تاسو راشئ افغانستان ته په کابل ښار باندې خپله جنډه چې ده نو هغه ولګوئ او مونږ د افغان طالبانو نه خلاص کې مونږ له ازادي راکې او د پاکستان عوامو ته چې دی نو سلامتیا یې په هغې ویلې ده. دغسې د پاکستان فیلډ مارشل سید عاصم منیر یې پکې یاد کړی دی چې هغه نه مونږ دا اپیل کوو او زما دا اپیل دی د سوشل میډیا په ذریعه باندې هغې ته ورورسي دا ټول صورتحال هغه پکې خپل د زړه په راسې اوښکې دی بیان کړی دی. خو مسله دا نه ده چې یو ویډیو وایرل شوی ده او په لکونو خلکو په کروڑونو به زه یم چې اوس کتلي. مسله دا ده چې یو عام ولسي وګړی په خپل ملک کې تنګ ولی شو او هغه بیا په جنگ ولې شو. دا سوال هم دغسې دی. ګوره د افغانستان تاریخ کو ګورو د هغې وروستو چې کوم پټ حقایق دي هغه کو رابرسیره کو وګورو نو په افغانستان کې د 1350 کالو داسې جګړې روانې دي. د اقتدار جنگ دی، د اختیار جنگ دی، د په ملک باندې د حکمرانۍ جنگ دی. د نن 50 کاله مخکې سویت یونین د سور انقلاب په نوم باندې افغانستان ته داخل شو او تقریبا 40 کاله هغه په افغانستان کې تیر کړ. 13 یا 15 هر څومره کلونه چې په افغانستان کې تیر کړل د افغانستان د خلکو چې کوم اولادونو کوم نسلونو هغه تقریبا 3-4 نسله کوم چې هلته په افغانستان کې پاتې شوي هغه په ډزو کې په جنګونو کې د بارودو په لوګو کې هغه وزیږېدل، هغه غټ شو، هغه دې مقام ته راورسېدل. په دغه کې چې کله د رشین کوم فیډریشن هغه مات شو، رشیا د افغانستان نه ووته نو بیا هم د افغان چې کوم ولس دی هغوی د سوکالۍ مخ ونه لیدم. افغان ولس په اندروني جګړو کې د سیاسي او د مجاهدینو د پاټو ترمنځ د جګړې جوړې شوې او په هغې کې نه خو چېرته پرامن حکومت راغی، نه پکې سیاسي استحکام راغی، نه پکې معاشي استحکام راغی. د هغې نه وروستو بیا یو بل قوت راوچت شو چې هغې ته به طالبان وي او طالبانو په افغانستان باندې کنټرول حاصل کا او په هغه وخت کې صرف یو صوبه چې منشیر په هلته د طالبانو کنټرول نو 15 کاله طالبانو حکومت وکړو او ډېر سختګیر حکومت یې وکړو. شرعي نظام د هغې د وینا مطابق هغوی نافظ کړ خو ډېر سختۍ سره یې نافظ کړ او کم خلک چې د افغانستان نه بهر و هغه هم بهر پاتې شو، هغه خپل ملک ته د دغې سختو د وجې لا نړل. بیا په دغه کې امریکا راله 20 کاله امریکې د افغانستان په خاوره باندې تیر کړه سره د خپل اتحادي ملکونو او د هغې فوجونه په افغانستان کې پراتو. بیا هم د افغان ولس ورځ ښه نه شوه. افغان ولس د سوکالۍ، د ترقۍ، د خوشحالۍ او ښه دورونه لیدم. دغه 20 کاله جګړه
اخره کې په 2020 یویشتم کې پای ته ورسېده او امریکا مجبوره شوه چې افغان طالبان سره کینی او حکومت بایپاس کی دا غځي چې کوم خپل حکومت هغه بایپاس کی دا افغان ولس بایپاس کی طالبانو سره کینی او دغه معاهده وکړه په قطر کې هغه معاهده د لاندې چې د امریکا افغانستان پرې خو طالبان کامران صاحب اوس چې کومه دغه ویډیو خوره شوې ده که نه دې ته به لږ راشو دغه کم عام شهري چې کم دی نو ده خو ویډیو خوره کړې ده آیا دته اوس څه نقصانات رسېدی شي په افغانستان کې چېرته یو خو د طالبانو خلاف ویډیو ګوره زه خو تاسو ته دغه اثرات ټول ویم که نه چې طالبان یو ځل بیا راغلل افغانستان ته او د خلکو دا دغو په ړومبو ورځو کې چې یاره په افغانستان کې په مکمله توګه امن وي په افغانستان کې به معیشت خشي روزګار به خشي او د غربت خاتمه به وشي به سیاسي استحکام راشي په افغانستان کې به په علم پابندي نه وي په افغانستان کې به زنانو د حقوقو پامالي نه کیږي هغه سختی بنی ځکه چې طالبانو 20 کاله جګړه ولیده او 20 کاله جګړه نه وروتله وړومبی بیانات د هغې او د پالسو چې کوم دغه هغه ډېر ښه مو خو بیا هغوی همغه سختګیري شروع کړه ګوره هلته معاش نشته هلته روزګار نشته هلته د زنانو په تعلیم باندې پابندي ده هلته د زنانو په حرکت او د زنانو کې هلو ځلو کې حساب باندې پابندي یوازې نشي تللی زنانه په ټیکسي کې هم بغیر محرم نشي تللی بغیر محرم نشي راوتی په ټیکسي کې بېله خبره دا یو خبره پکې وشوه چې اندروني کوم دغه لکه دا سټریټ کرایمز چې هغه تر ډېره حده پورې په هغې کې کمې راغلې بلکې کنټرول شوي دي صحیح خو هلته اوس هم په افغانستان کې د یو بل قوت کوم چې پټ قوت دی د هغې خطره طالبان حکومت ته موجود ده بله خبره دا ده چې دومره سخت ګوره چېرته چې 50 کاله یو قام چې دی هغه په جګړو کې تیر کی او بیا ته د هغې نه پس همغه تر سوکالی د راحت وخت ورنه کې د هغه په معاشي په ثقافتي هلو ځلو ته پابندي ولګې نو بیا دغسې صورتحال مخې ته راځي لکه څنګه چې د دې کس دا ویډیو مخې ته راغلی ده په دغه ویډیو کې هغه ښه واضحه دغه کړی دی تاسو د خطراتو خبره وکړه نو په افغانستان کې قدم په قدم خطرات اوس هم شته جی ځکه چې ازادي د تحریر او تقریر هغسې نشته کومه چې په نورو ملکونو کې ده لکه په خپل ملک به هم نظر واچو دلته هم دونه ډېره نشته خو هلته ډېره زیاته نشته صحیح ثقافت ما تاسو ته خبره وکړه نو د افغانستان فنکاران اوس هم په پاکستان کې پراته دي او هغوی وایي چې موږ تھرډ پارټي ته لاړ شو بل ملک ته لاړ شو د دې ځای نه خو افغانستان ته واپس نو ځکه چې هلته زموږ ژوند ته او زموږ ثقافت ته زموږ روزګار ته خطره ده کامران صاحب د الک چې کومه ویډیو راغلی ده هغه دا هم ویلي دي چې پاکستان نه مطالبه کړې ده چې په افغانستان کې تاسو خپله جنډه ولګوئ اوچته کړئ نو آیا د پاکستان د اړخ نه په دې باندې څه جوابي کاروی میلو شوې ګوره جي دا خو داسې څیز دی چې دا خو سفارتي اړخ باندې نه دی جی زه خو همدغه خبره کوم چې یو تن ولې دومره مجبور شي په ویډیو باندې څه پیغام یا څه جواب د هغه د دې په ویډیو باندې لا تر اوسه پورې نه خو څه پیغام راغلی نه خو څه جواب راغلی دی خو دا په بین الاقوامي طور باندې او په سفارتي طور باندې دا یو پیغام دی جی او دا یو چغه ده چې کوم هغه پورته کړی دا یو اواز دی چې هغه راوچت کړی د خپل ملک د حالاتو د دغه چغې نه بعد د دغه اواز اوچتولو نه بعد آیا دا غالک بس ژوند دلته څه ښه تېر شي نو اصل مسله خو دا پکې یو ډېره ښه شوې ده چې هغه خپل مخ پکې نه دی راوستی او هغه صرف د چیک پوسټ ویډیو کړی ده یو خط یې داسې لیکلي کړي دي هغې ښکلې د هغه آډیو ده نو دغه څیز افغانستان کې خو خیر دومره ټیکنالوژي زما په خیال چې نه به دا زما په خیال د یو څو ورځې وړاندې ویډیو ده ځکه چې دا ماته هم په نظر راغلی وړاندې ویډیو ده او دومره فرانزیک کول او بیا دغه تن پسې تلل او دغه نیول یا که هلته څه کیمرې لګېدلي نو بیا هم دغسې دغه کیدی شي خو بهرحال زه خو خبره دغه کوم چې دا هغه اخري لیمټ دی د صبر هغه اخري لیمټ دی دا چې کوم اوس کډوال روان دي او دغه ویډیو یې کتلې نو هغوی به څه سوچ کوي چې ځي همدغه ټول اثرات دي که نه ګوره کله چې یو ملک له قدم نی اغشتې په سفارتي اړخ باندې په سیاسي اړخ باندې په سماجي اړخ باندې په ثقافتي اړخ باندې او په معاشي اړخ باندې جی
دغه د ترقۍ په لار 2 قدمه نیتلې او ته په هغه باندې بوجونه ورغورځئ او دا هم یو بوج دی ځکه چې که هغوی خپل یو بجټ تیار کړي د 10 لکو کسانو دپاره او 10 لکه اضافي په هغوی باندې ورشي نو خو بوج شو که نه بوج شو یا هغوی سره د روزګار مواقع د 15 لکو کسان وي او 8 لکه په هغوی باندې ورشي نو 3 لکه خو بوج په هغوی راغی که دغه خبره زه تاسو ته کومه چې دا هغه بوجونه دي هغه ټینشن دی هغه ډپریشن دی چې کم اوس ورو مخې ته راځي اوس روچتېږي 15 کاله د دې حکومت وشو او د دې دا نه چې ترقیاتي کارونه به یې کړي خو د دوی هغه کوم د ترقۍ سفر چې دی هغه 100 کاله وروسته دی ځکه چې هغه سټیج ته دی نه رسېدلې 50 کاله خو دوی په جګړو کې تېر کړه بالکل او بیا په یکدم دا څیزونه راغلل بله خبره دا چې پاکستان سره یا کوم ګاونډي هیوادونه دي هغوی سره د دې تعلقات څنګه دي په هغوی باندې د دې په ملک باندې د هغې نه اثرات څه جوړېږي نو دا ټولې هغه خبرې دي چې کوم عوامي غصې ته عوامي نفرت ته او هغه اګریشن ته هغه لاره واري او دا ړومبی اواز دی کیدای شي چې دغسې نور مزاحمتي اوازونه هم راوچت شي دغسې نور مزاحمتي اوازونه هم راوچت شي اوس پکار دغه دا که د طالبانو چې کوم موجوده سیټ اپ دی که دوی د دې خبرې ادراک وکړو او په ځای د دې چې دغه تن ونیسي او دې دباو کړي بلکې دغه تن سره خبرې اترې وکړي او دغسې د افغانستان د نورو عوامو د زړه حال معلوم کړي او هغوی سره خبرې اترې وکړي نو یقینا چې د دې مسلې د حل طرف ته به دا خبره لاړه شي ډیره مننه کامران صاحب یقینا ډیره ګټوره ژوره خبره کې دا زموږ نه پروګرام دربل پروګرام پورې مال او زما ټیم لرا کی اجازه د لوی الله پامان